دروازو کې دا وسپنه کې ولډران ډېر ښه ښه ډیزاینونه جوړوي پیچلېدلي نه دي چې داسې ډیزاین به ولډر نه جوړوي لکه مولای چې برنه دې رومال نه جوړوي داسې به راغلی وي رومال داسې او بیا پسې ناشنا طریقې سره به نه او بیا خبرې هم عامې خبرې یو سره یو شی کوي تقریر کوي بل شی کوي ځان عاجز ګوره یاد وساتئ رب العالمین پوهېدلو والا دی د هر چا احتساب کولو والا دی او په والله الله فرمایي چې الله به ورته وایي کذبته دروغ دې وویل تا زړه کې دننه دا خیال و چې خلق به ووایي چې څه حق پرسته ملا دی خلق به ووایي چې څه ښکلې خبرې وکړې خلق به ووایي چې څه قرآن و حدیث بیان کړل خلق به ووایي چې څه پټې مسلې ښکاره کړې خلق به ووایي چې څه انقلاب یې راوسته خلق به ووایي چې څومره خلق یې جوړ کړل دا ټولې دنیوي اغراض دي دا څه شی دي دا ټول هغه اغراض دي چې سوره هود کې الله فرمایي من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها دا ټول دنیوي اغراض دي خلق به وایي چې څه ښې خبرې وکړې خلق به وایي چې څه ښکلی تقریر یې وکړه خلق به وایي چې څه ښکلې جوبه یې اچولې ده خلق به وایي چې څه ښکلی پټکی یې والی و خلق به وایي چې څنګه سنت مطابق برید خلیل وي خلق به وایي چې څه پلانی شو موږ ټول هر څه د خلقو دپاره هر څه د خلقو دپاره هر څه نو بیا د هر سړي کار په آخر دنیا کې هم ټیک نه وي دنیا کې رب د داسې سړي خوله کې اثر نه اچوي او ګوای چې وي هغه ګوره کرامت نه وي استدراج وي څه شی وي استدراج وي که تا نه خلک متاثر شي دا ونه وایي چې دا زما د حق پرستۍ علامت دی چې دا خلک زما خبره ډېره مني نه نه استدراج هم کیدی شي کله ستا د زړه په حاشیه کې دننه ریا ده نمود دی دی د جمعې په ورځ داسې ځان جوړوي ګوره صفا کپړې منګوي چې د پلار د څه نامه ده وی یعقوب وی چې زما پلارم یعقوب خودونه اوږد نه و دې کې شک نشته چې د جمعې په ورځ باندې ښه لباس واچوه ځان صفا که دا یوه ځان له خبره ده خو د مخلوق په نظر کې ځان یو لوی شیخ راوله دا ځان له خبره ده سنت خو په عامو وختونو کې هم سنت دي که چېرې پټکی سنت ته خو عامو حالاتو کې مو ووهه که جوبه سنت یا فرض یا واجب خو عامو حالاتو کې ګرځوه ځان سره په خبره مې پوهېږې او که نه پوهېږې د شونډو سر کول د رومال ډیزاینونه جوړول په ټوپۍ کې ډیزاینونه جوړول په ویښتو کې ډیزاینونه جوړول په ږیره کې ډیزاینونه جوړول که دا د مخلوق دپاره وي الله به ورته وایي چې تا دروغ ووې فقد قیل څه دی چې غوښتلی مولانا صاحب ای مفتی صاحب ای شیخ صاحب ای خطیب صاحب ای شیخ الحدیث صاحب ای شیخ القرآن صاحب ای پیر صاحب ای بادشاہ صاحب ای قاری صاحب ای حافظ صاحب ای پلانې 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 چې څه شی ورته وایي فقط قیله څه دی چې غوښتل دا ویلې شوي ثم امر به بیا به امر وکړی شي دې ملا او دې مفتي او دې شیخ په باره کې او مقصد د لاندې به جهنم ته الله واچوي الله دې موږ تاسو وساتي دا د ګپو شپو خبرې نه دي بیا به الله جل جلاله دریم سړی راولي سخي سړی مالداره دولتمند سړی چې هغه به ټول عمر خیراتونه کړي صدقې به کړي خلقو له به مال ورکړی وي پیسې به ښکاره ورکړي وي هغه به راولي ورته رب العالمین به وایي ما دا نعمت درکړی و دا مې درکړی و تا له خو مې بټۍ درکړې وې تا له مې فکټرۍ درکړې وې تا له مې مشینونه درکړي وو تا له مې میل درکړی و تا له مې دوکانونه درکړي وو تا له مې داسې ښځه درکړې وه تا له مې دومره بچي درکړي وو تا له مې دومره مال درکړی و تا څه شی کړي فما عملت فیها څه شی دې کړی دی د هغې په بدل کې هغه به ورته وي الله ما خو داسې خیراتونه او دا ګډې او دا علیاذ بالله دا میښې وې دا به مې حلالولې او دا خلقو باندې به مې خوړلې او زما د میل نه به
زما د میل نه به کپړې روانې وې مدرسو نه بتلې داسې خلک شته بعضې چې ټول کال کې کومه کپړه نه خرڅېږي هغه کپړه به یې ایښې وي د کال په اخر کې بیا طالبانو او غریبانانو له ورکوي کمې کمبلې چې روح کال نه خرڅېږي بعضې میلونو د فکټرۍ والا هغه کمبلې هغه مال ایښی وي د کال په اخر کې بیا غریبانانو باندې وباسي سټال یې لګولي دا د پلانکي حاجي صاحب سټال دی او د مولیان داسې چیټکې چیټکې ور روان دي دې قوم لري چې 2000 روپۍ جیب کې ورکولې تعریفونه لري په منبر او په محراب کې او چې د حاجي صاحب نوم اخلي داسې ورسره وخوځي حاجي صاحب راغلی حاجي صاحب راته ټلیفون کړی ولې څه خدای دله ټلیفون کړی حاجي صاحب څه شی نو دا حاجي صاحب به الله رانیولې چې دا سټالونه لګوي او ناکاره کپړې پر یو نمودي ورکوي 1 کروڑ روپۍ چې ته راواخلې او غریبانانو له پټې ورکوي څوک دي خو یوې کمبلې نه ټول قوم خبري بعضې خلک وایي یاره چې زه غوړي اخلم او وړه اخلم خلکو له ورکوم زه ته چې بیماري ده درکې چې غوړي پرې اخلې وړه پرې اخلې بیماري ده درکې پیسې نغدې ولې نه ورکوې یاره چې خلک په غلط شی واخلي تحقیق وکړه خپل کلي خپلې محلې کې سړي ته سړی معلوم وي چې دا پوډر سکي او دا یې نه سکي د ده ضرورت شته او د ده نه شته د کلي غریبانانو له 100 روپۍ ورکړه غلطې به دې نه لګي که چېرې ته وایي چې یاره سړی غلطې لګوي لاړ شه ښځې له یې ورکړه د هغه ښځې له دې وروړي کور کې د ماشومانو مور ده هغې له دې وروړي نو دا حاجي صاحب به په ورځ د قیامت الله رانیولی وي د ملا او د شهید په شان ورته وایي نو فما عملت فيه هغه به ورته چې الله دا مې کړي دا مې کړي هغه به ورته چې کذبته دروغ وایې تا خو د دې دپاره کول چې خلق ووایي چې دا سخي دی دا مالداره ده یاره ډېر زبردست یاره چې داسې فکټرۍ نه دا مال داسې په ګاډو ګاډو رواني د صحابو مثالونه مه پیش کوئ زړونو زړونو کې بعضې خلکو ته کله کله دا خبرې راځي یاره چې هغه عثمان ذوالنورین چې دومره سره خان ښکاره ورکړي د عثمان ذوالنورین په شان صفا زړه چې تا ته میلاو شي بیا خیر دی ته په لوډسپیکرو صدقې وکړه هغسې صفا زړه دی چېرته دی ته خو یې پټ هغه خو چې پټ ورکولو کې د هغه په زړه کې خدشه نه پېښېده تا له پټ ورکولو کې خدشه پېښېږي نه یې ورکوې زړه دې نه راضي کېږي نو ته به یې ښکاره نه ورکوې ته د عثمان په شان ته عقیده او زړه چېرته نه راوستلی چې په خبره پوهېږي الله به ورته وایي فقط قیله تا چې څه غوښتل هغه ویلو شوي دي تا دنیا کې کم تعریفونه غوښتل هغه ټول تعریفونه ویلي شوي دي خلقو دې صفت کړی وجرو کې دې تذکرې کې دي کمبلې به دې مدرسو کې تقسیمې دي کپړې به دې تقسیمې دي او ستا مالونه او ستا ګاډي به تلل خلقو به څه صفتونه کړ او تا همدا غوښتل فقط قیل ویلي شوي دي بیا به الله امر وکړي او مخ ولټه به جهنم ته واچوي پیغمبر علیه السلام فرمایي اولئک الثلاثة اول خلق الله تسعر بهم النار یوم القیامه وی دا هغه درې کسان دي چې د جهنم اور به اول باندې درو کسانو باندې ځل کولی شي څه شی به شي وبه ځل کولی شي بل به کړی شي برتاو به کړی شي دغه درو کسانو باندې به اول جهنم بل شي چې کله خو ګرم شي بیا به وله نور مېلمانه راځي الله دې موږ تاسو دې وباسي بهرحال خبره مې کوله یوازې په دعاګانو سړی نه خلاصېږي که چېرې په دعاګانو کار کې دی نو پیغمبر په صحابهو دومره خواري ولې کوله پیغمبر ولې دومره مشکلات تېرول دا یوازې په دعاګانو نه کېږي کني هغه به ویلي چې یا الله ما او صحابه ټول جنتیان جوړ کړي خبره ختم لسو کسانو له د جنت زیره راغلی وه ټولو له به راغلی وی خو دا امت ته پیغمبرانو وښودله چې په دعاګانو ټول کارونه نه کېږي بعض اعمال به کوي ځان به کړی د الله کتاب به لولې عمل به پرې کوي دا خبرې غوږونو ته د اچولو دي د څه شي دي غوږونو ته د اچولو دا هغه خبرې دي چې هر جومات په مسجد کې نه میلاویږي والله نن سبا ډېر کم خلک حق وایي ملا سړی چې په منبر و محراب
کینی د الله او د رسول نه مخکې د هغه خپل جماعت خپله پرتي په نظر کې نیولي چې زما د پارټۍ او د جماعت دا منشور دی چې زه دا مسلې وکړم زما د پارټۍ مشران به مانه خوشحاله شي موږ هغه خبرې کوو چې زموږ په خبرو ټولو نه اول زموږ د پارټۍ مشران خفه کېږي رب دې د خلکو زړونه وچوي امین ووایه چې څوک یې نه وایي د هغه د خوله بیا بنده شي امین خو پرې وایه د خدای بندګان نه د نه چرګې غواړو نه د نه غوړي غواړو نه د نه چانده غواړو دا خو یو داسې جومات دی چې په دې کې چاندن نه کېږي او تاسو یو امین هم نه شوی دی دا د امین چانده خو ورکوی که که نه ورکوی پروردګار دې رحم وکړي ښه نو بهرحال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ریا مذمت ذکر کړ خلقو چې ریا وړوکی شی خلصو ریا وړوکی شرک دی شرک اصغر دی زه خلقو ته وایم چې وړوکی غونې سکروټه دله درکړمه کور کې د ریخمو په بکس کېږدې وړه غونې سکروټه درکړم کور کې د کمبلو په بکس کېږدې نه یږدې ولې ځکه چې سکروټه که وړی او که غټه یي کار غټ کوي کار غټ کوي حدیث مبارک کی راځي ترغیب و ترهیب کی ذکر ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الیسیر من الرياء شرک ډیر معمولی ریا چې هغه شرک ده معمولی ریا مانځه کې ولاړی زړه کې دی راغلل چې دا خلک به وایي چې ډېر ښکلی ولاړ دی د سنتو مطابق ولاړ دی چې څنګه دې دا خبره راغله ګوره نو بې اختیاره په ذهن کې راتلل دي یو اخبل راوستل دي یو بے اختیار راتلل دي او بیا وروسته برقرار ساتل دي که بے اختیار دې راغله او ته په زړه کې پښیمانه شوې او فورا دې زړه زړه کې توبه وایسته او در باندې دا فکر او دا سوچ در باندې بد ولګېده او زړه کې دې وپوږنېدې الله خو پوهېږي د زړه په حال څنګه تاله بې اختیاره راغله تا خوښه نه کړه لرې کولی شي یا نشي لرې کولی سوچ ستا اختیار کې نه دی خو ته پرې خفه شوې وپوږنېدې نو بیا دې الله پرې نه نیسي خو چې کله ته برقرار وساتې او نور هم ځان برابر کړې رکوع چې کوې داسې کوې ته چې که تختونه یې جوړ کړی چې دې نیت باندې کوې چې دا خلک ووایي چې ښکلی او په یو څه د سنتو مطابق لمونځ کوي او د خلقو د وجې نه د لمونځ خرابی هم نه دا نه چې ته ووایي چې رب دا خو د خلکو په میان مخکې د سنتو خلاف لمونځ پکار دی چې ریا مې زړه کې رانشي نه دا هم د شیطان دسیسه ده څنګه لمونځ چې رب دپاره کوي هغسې یې کوه او دغه وجه ده چې علما فقها لیکي چې ټولو نه ښه نفل هغه دي چې هغه کور کې په بند دروازې باندې وشي سنت او نفل پیغمبر علیه السلام جمعات په ځای باندې کور کې کړي دي د دې وجې نه چې دا دا نفلي لمونځ دی چې دا پټ وشي دا ډېر غوره دی او په بندې دروازې باندې وشي دا ډېر غوره دی نو که ډېره لږه ریا وي هم پیغمبر علیه السلام فرمایي دا شرک ده مشکات شریف کې روایت دی پیغمبر پاک فرمایي زه خلقو باندې دیش ریا پر وجہ باندے دا شرک اصغر پر وجہ باندے دیر یریگم شرک دا وڑو کی شرک باندے سے دیر یریگم صحابہ و عرضو قید اللہ رسولہ وڑو کی شرک سے شہر ہے پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھ دکھاوا ریا خبر تخکارا کول شومنٹ کول زڑکی ندارا شی چھ خلق بداسی ہوئی دې باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه ډېر زیات یریږم په خپل امت و همدارنګې بخاري شریف کې روایت دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د شهرت دپاره یا خلقو ته د دکاوې دپاره یو کار وکړي د قیامت په ورځ الله فرمایي چې زه د عیبونو نه پاک یم او د قیامت په ورځ باندې به دا سړی حاضر کم او د تمامي دنیا خلقو په منځ کې به شرمنده کړم او ته وګورم چې دا هغه سړی دی چې لمونځ به یې کولو او نیت کې به یې دا و چې خلق ووایي چې ښه لمونځ کوي صدقه به یې کوله نیت کې به یې دا و چې دا خلق ووایي پټه صدقه یې نه کوله نقدې روپۍ چاله نه ورکولې دا وریجې او غوړي او دا اوړه به یې پخول او دا کمبلې او دا وریجې او دا غوړي او دا کپړې
او دا میټیریل به خلقو له ورکول صرف د دې دپاره چې ښکاره شي پټ نه شي. الله فرمایي په ورځ د قیامت به یې ښکاره کړم، ټولې دنیا ته به ښکاره کړم. د دنیا کې ځان نیکنامه کول او آخرت کې به الله بدنام او شرمنده کي. او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث قدسی ده چې الله جل جلاله فرمایي چې زه د تمامو شریکانو د شریکې نه زیات مستغني یم د حصې نه. کم عمل چې الله فرمایي ما له څوک وکړي او په هغې کې بل سړی شریک کړي. په دې مې بله جمعه خبره کړې وه، بل سړي شریکول څنګه؟ زړه کې دې راوړي چې خلک به دا وایي، خلک به وایي چې ښه خیرات یې وکړه، خلک به وایي چې یاره مور پسې پلار پسې ښې صدقې وکړې. خلک چې دا خلق و مخلوق تصور د ذهن کې راغی، نو تا الله سره حصهدار مقرر کړ. الله ته عمل خو خلق د چا دپاره کوي؟ الله دپاره. تا مخلوق ورسره حصهدار کړ، مخلوق دپاره د مشرمنټ وکړ. الله فرمایي چې کم عمل کې ما سره بل څوک شریک شي، هغه عمل زه هغه شریک هم غورځوم، هغه عمل هم ماته پکاره. زه داسې عمل نه غواړم. انا اغنى الشرکاء عن الشرک، تمامو شریکانو نه زه پاک یم، مستغني یم. ډېرو شریکانو نه زیات مستغني زه یم. زه چې څوک په کومه خبره کې ما سره الله فرمایي څوک چې حصهدار مقرر کړي، زه هغه سړی هم پرېږدم، ملګرتیا او دوستي ورسره پرېږدم او د هغه عمل هم پرېږدم. نو شرک چې چا وکړي او ګنې هم وکړو، ټول اعمال یې ضایع کېږي. دا وړه خبره نه ده. او دا نن سبا لویه بیماري ده. څه شی دی؟ لویه بیماري ده او په ټول هر چا کې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، صحابه کرامو ته فرمایي تعوذ بالله من جب الحزن. یو ځل صحابه کرامو ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، اے خلقو، اے زما شاګردانو، تاسو د غم د کوی نه پناه غواړئ. د غم د کوی نه. صحابه عرض وکړې د الله رسوله، د غم کوهی څه شی دی؟ دا کوم شی دی چې موږ ترې پناه وغواړو؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دا جهنم کې هغه کنده ده چې کمې کندې نه نور جهنم ورځ کې 400 ځلې پناه غواړي. څومره سخته کندګۍ ده چې جهنم کې 400 ځل پناه غواړي په ورځ کې. جهنم وایي چې الله دې کندې نه مو وساته. دا څه شی دی؟ صحابه عرض وکړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې ای د الله رسوله، دې ته به داخلېږي څوک؟ دا کومه کنده ده؟ دا د غم کوهی چې دی چې جهنم ته نه پناه غواړي، دې کې به څوک داخلېږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې دې ته به هغه علما، هغه قاریان، هغه نیک عمل کولو والا خلک چې هغوی نیک عمل د ښودنې دپاره کوي، د مخلوق د وجې نه یې کوي. زړه کې دا تېرېږي چې خلقو د تهمت نه چې خلاص شمه مړه. نو کله چې د خلقو خیال یې زړه کې راځي، دا نیکو اعمالو والا خلق، علما څوک دي؟ علما څه ډولونه به نه وایي، علما ربابونه نه وایي، علما سندرې نه وایي. کوي علما خو سندرې نه وایي، نه ډانونه وایي، نه بجې وایي، نه قتلونه کوي، نه زنا کوي، نه سود کوي. عالم خو بیان کوي، عالم قرآن بیانوي، عالم حدیث بیانوي. خو چې کله د مخلوق په نیت باندې بیانوي، نو الله به یې هغه د غم والا کندې له اچوي، د غم والا کوهي به اچوي چې دا ډیکوریشن یې کم ملیان کوي. او په ډیکوریشن باندې او خصوصا په تصنع باندې، په ایکټینګ باندې تقریر کوي. ایکټینګ باندې یاد وساته، مخلوق دپاره مه کوه، خالق دپاره یې وکړه. زړه د حاشیه کې دی که چېرې دا خبره راوسته، رب زمونږ هغه رب دی چې هغه نه خو خبرې نه پټي. په خبره پوهېږې؟ الله دې وکړي چې دا خبرې زمونږ زړه ته کوزي شي. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بل حدیث مبارک دے، لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی،
اللہ جل جلالہ تا نیک عمل قبول نرے چاہی کی دیوی رائی برابر عمریاوی رائی برابر اگر وہ طول وڑا زارا وڑکیش ہے کنزل آیا داگینا وڑکیش ہے اللہ فرمائی چھو تمرا برابرہ در رائی دانے برابر ریاہم پر کم عمل کی آغا طول عمل اللہ تقبول نرے حاجیان زی حجون لگ تا چطور حاجی دی دلے چھو پت حاج لتلے اللہ اکبر طول نیک اعمال دے اور متباع و برباد دی چھو حج نزیہم طول خاندان خبر طول قوم خبر چو چند حج تراوان دے یو جی خلق رخصت یا بخشش وغوری تا چه بخشش خلق نغواری و مکیل اصلا دی خالق نبخشش وغی نغواری مخلوق نخودی چه غخته دا شپته کالا تا سر در سر مخلوق نبودی شپته کالا که بخشش غخته وکر روستی چه کلا بیت اللہ شریف تا داخله وکڑا خودی دا پارا دا وکڑا چه مخلوق نغواری خالق نغواری نو بس رب تا ورشا چه رب دی معاف کی او چې واپس راشي چې کوم خلقو سره دې بد کړي هغه خلقو ته کورونه ورشه چې څومره مال دې د چا نه وهلی دی هغه مال واپس کړه تش په بخشش باندې بخشش نه کېږي ما نه به تا جیب نه 200 روپۍ پټې کړي او ما ته به وایي چې مفتي صاحب بخشش کړه زه به یم چې بخلی مې نو الله ته خو پته ده چې مفتي صاحب ته پته نشته د 200 روپو په ورځ د قیامت به د 200 روپو باقاعده حساب راوځي هغه معاف کېږي اگر اگر خبر نہ رہے سبے معاف کی بیا چی کللارشی اغزے کے بے حرام کی زن سلفیز دی اللہ اکبر یو لیوٹرین علاوہ ہر زے کے بے زن تصویر استے اب تصویر میں موقع باندی چلی دلی بھی پدے خدای دے رحمو کی راشی باندی فیس بک باندی بیا چی رازی والا ایرپورٹ لخلق اوزی و گاڑ والا دا سے دا سی جوڑ کری تو بوئی چی خالص خزر روانہ کرده و چاله نکاح کئی دا سی نا؟ دا سی نا و بیا تاسو دا اللہ دشمنان دا سی سڑی لستڑی مشل ورزه و مبارکه لورزه کم رسیم چی دا سی لارشی و دا سی راشی دید دا سڑی گناہ اکڑا و تو چی گناہگار لورشی ورطوئی چی گناہ دے مبارک شا نو تکی ریشی پی کفر تاوزی چې پراپیګنډ د دې خبرې نه جوړه کې په کار دا دی چې داسې سړي له ورنه شي ستړي مشي ولا ورنه کې جومات کې ورسره میلاو نه شي نو ده سره به احساس پیدا شي چې د کلي خلکو ما سره ستړي مشي ونه که ما څه ګناه کړې ده دی به په ګناه پوه شي بل سره به ګناه وکړي خو منګه ټوله ګناه په موږ تاسو کې ده اصلي ظلم په موږ تاسو کې دی اصلي ناروا په موږ تاسو کې ده کوم سړي واده وکړو او په هغې کې ډالونه او کنجران او دنیا حرام توبونه وکړه او ته ورشې لغټ من الغټ ولو کانت شوسر په ټول خاوره مړ شي ولې خولې ته در وکړې مه ورځه ښځې تېنه روانې که بچي تېنه بوځه واده کې د عیسی دستې ده ورته پرېږده یو سړي ښکاره خیرات کړی درېیمه جومات څلوېښتي کالیزه یې کړې ده پټ خیرات نه کوي مه ورځه بچیو ته ووایه چې مه یې خوره کور کې ښځو ته ووایه چې روټۍ ته وانلې دی به تاله ګیله وکړي چې موږ روټۍ درلېږلې وه تا واپس کړه تا به ورته ووایي چې تا د شریعت خلاف کړی وه موږ وانه دسته ته که صدقه کوې د شریعت مطابق یې وکړه راشه زه تا له کلي کې یتیمانان غریبانان کونډې وګوري بچیان وښایم تا چې څومره خیرات وځي راشه هغوی له یې ورکړه خیرات ورکړه یا زه غریب یم یا بل غریب دی هغه له یې ورکړه چې زه تا له وګورم زه به تا له مبارکي درکړم د خیرات زه به کور ته درشم تا له به سلوټ وکړم خو ته خو صدقه د شریعت مطابق وکړه نو په ایمان وایه خلک به بیا داسې وکړي نه به کوي بیا خو دا ټول ګناهونه موږ تاسو ډبل کوو قرآن وایي تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان الله فرمایي د نیکۍ په کار کې خلقو سره مدد وکړه د ګناه په کار کې د خلقو مدد مه کوه علما تاسو له تشریحونو کې همدا وایي چې ګناه کې موږ کله چا سره مدد کړی دی ګناه کې مدد همدا دی چې یو سړی حج ته په ډنګډنګو لاړو ته ورله مبارکي ورکوې خو د ګناه په کار کې هغه نور هغه چې سبا بل زوی زیدین هم زیاته ډنګډنګه وایي چې بل زیدین هم زیاته ډنګډنګه وایي هغه وایي چې بل ظلم لږه ډنګډنګه والې وه نیم ورمړ راغلي وو سږ کال به ډېره ډنګډنګه وغږوم پوره ورمړ به راشي
بل کال ته به نوره ډنګډنګه وغږان پندونه ورسره راشي بل کال ته به نوره ډنګډنګه غږوي چې دا ګیر چاپېر مصرزي هم ورسره راشي داسې نه ده دا د ګناه په کار کې ما او تا تعاون کوو د خلکو سره څه شی کوو ما او تا تعاون کوو بهرحال پیغمبر علیه السلام فرمایي الله اکبر جنید بغدادي یو قول ده جنید بغدادي رحمت الله علیه وی لو ان عبدا اتى بافتقار ادم وجهد عيسى وجهد ايوب واطاعه يحيى واستقامه ادريس وود الخليل وخلق الحبيب وكان في قلبه ذره لغير الله فليس لله حاجه جنید بغدادي وی چې کچوي د یو سړي په نیکیو کې د هغه په بدن کې د هغه په اخلاقو کې د آدم علیه السلام په شان عاجزي دومره فقر او دومره عاجزي پکې لکه آدم علیه السلام کې چې څومره عاجزي وه او دومره د دنیا نه ځان ساتي دومره دیندار او نیکوکاره وي لکه عیسی علیه السلام او یو سړي کې دومره صبر وي لکه ایوب علیه السلام کې چې او دومره طاعت او دومره بندگی د الله کوي لکه یحیی علیه السلام چې کوله او دومره استقامت او مضبوطي پکې وي لکه ادریس علیه السلام او دومره رب سره مینه وي لکه د ابراهیم علیه السلام وه او داسې اخلاق وي لکه محمد رسول الله دا څومره غټه خبره ده یو سړی چې په هغه کې د آدم علیه السلام عاجزي ده او په هغه کې د عیسی علیه السلام په شان دینداري ده او د ایوب علیه السلام په شان صبر ده او د یحیی علیه السلام په شان بندګي او اطاعت ده او د ادریس علیه السلام په شان استقامت ده او د ابراهیم علیه السلام په شان مینه او محبت ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان اخلاق دي نو جنید بغدادي وایي دا ټول صفتونه چې یو سړي کې وي وکانه فی قلبه ذره لغیر الله خو غیر الله دپاره معمولي یوه ذره ده د په زړه کې ریا وي معمولي ریا ښکاره کول نو موږ چې خلک خبر شي الله خلک خبر په فیسبوک یې ورکړه چې خلک خبر شي دا خلقو ته ووایه چې دا پلاني صدقه کړې ده اعلان وکړه چې د پلاني مور مړه او خیرات یې کړی دی یاره دولسم کې پلاني خیرات کړی او زړه کې دا ده چې خلک ووایي وی ذره غونې دومره دیندارۍ پکې دي خو یوه ذره په ده کې ریا ده فلیس لله حاجت وی الله ته د داسې عبادت اړو حاجت نشته الله داسې عبادت نه قبلوي اوس په ایمان ووایه د نن سبا مسلمانان چې موږ وایو چې زموږ دعاګانې نه قبلېږي وایو که نه وایو یره جي بدمني راغلې ده یره جي یوروټونه اسمان سره خبرې کوي یره جي اولاد نافرمانه شوی دی یره جي ښځې په سړو باندې بری دي دا ټولې بیمارۍ شته که نه شته دا ځکه دي چې مخلوق د خالق نه باغي دی مخلوق حج کوي د مخلوق په طریقه یې کوي د خالق په طریقه یې نه کوي ملا د الله دین بیانوي د دنیا د ګټلو دپاره بیانوي مقصد صرف اور صرف خلقو نه څه حاصلات دي ما ته دنیا خلق وایي یره مفتی صاحب تا مدرسه ښه ځای کې نه ده جوړه کړې ولې جي یره جي هغه ځای ته داسې د غټو خلکو تګ راتګ نشته ټول غریبانان خلک دي هغوی به تا له څه شی درکړي زه وایم چې ما د دوکاندارۍ دپاره مدرسه نه ده جوړه کړې دوکاندارۍ اراده مه چې ما به په رنګ روډ باندې چېرته ځای برابر کړی و چې دوه ډبلې وی خو چې په رنګ روډ وی ما یې ځکه چې دوکانداري نه کوم دوکان هلته ښه چلېږي مدرسه د الله د دین دپاره موږ دا دې دپاره جوړوو چې د الله دین کې خور شي که بالفرض نه جوړېده خلک غریبانان دي یا خلکو مدد نه کولو خو نه دي جوړېږي دا زما ګناه ده چې مدرسه نه شي جوړه زما ګناه ده دا خو دا چا ګناه ده چې د چا وس رسي و هغه پکې مدد نه کوي یو سړی دی د هغه د پیسو وس رسي و نه یې جوړوي چا د خښتې وس رسي نه یې جوړوي چا د بل شي وس رسي نه یې جوړوي ګناه زما نو څه ضرورت ده چې زه روډ کې دوکانداري کوم منګه د دین کارونه د دنیا دپاره کوو علما وایي چې په دین باندې دنیا ګټل دې نه دا ډېره غوره ده چې په ډالونو او بجو باندې دنیا وګټې په دین باندې دنیا ګټلو نه دا غوره ده چې په ډالونو او بجو باندې وګټې ځکه چې ډالونه او بجې خو د ګټې شی دی خو دین او د الله قرآن او د پیغمبر سنت د ګټې شی
دا خو د تاوان شایونه دي دا خو پیغمبرانو چې کوم ځای کې بیان کړي دی خلکو پې د ګټو ګزارونه کړي کله چې کلي علاقه کې تا پسې خلک خبرې نه کوي تا ته خلک واجو پنجپیرې نه وایي خلک تا پسې بدې ردې نه وایي نو ته پوه شه چې تا حق نه دي بیان کړي که ټوله دنیا تا له لاس په نامه ولاړه ده او سلوک دې له کوي نو ته پوه شه چې تا حق نه دي بیان کړي مخلوق دې راضي کړی دی او که ته خالق راضي کوې نو مخلوق به تا په کاڼو وړي چې شی به کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دروازو کې دا وسپنه کې ولډران ډېر ښه ډیزاینونه جوړوي بجلی دلي نه دي چې داسې